بسم الله الرحمن الرحیم. زه هومیوپیتیک ډاکټر هدایت الله فریدي ستاسو ته مخاطب یم. ګیسټرایټس دا یو عام لفظ چې د نوغه استعماليږي ګروپ اف کنډیشن چې په هغه کې مونږ ویلې شو چې دا انفلیمیشن کله کېږي لکه دا یو سیس چې نو دا پکې مشترکه ده، دا پکې کامن دی چې هغه انفلیمیشن دی. نو کلم چې انفلیمیشن کېږي نو دا غي سره دغه سي علامات چې دي نو هغه مخه ته راځي او مونږ وګورو چې د معدې څومره تکلیفونه دي، هغه کې کم عوامل چې شامل دي یا کم سيزونه چې داغه د وجنه عام طور باندې د ګیسټرایټس چې د ندا پیدا کیږي. مونږ وګورو نو هغه کې اکیوټ ګیسټرایټس بیا دغه نه بعد او هغه چې د کرونیک شکل کې چې د نوغه بدل شي او په دې کې کوم وګورو چې د درد لپاره کمی ګولې استعماليږي یا پین لکه سرټن پین ریلیورز ټابلیټس یا ثینګز چې دی هغه ورته موږ وایو. نو داغه د استعمال سره یا د الکوهول د زیات استعمال سره یا د دینه علاوه سیګریټ استعمال چې د داغه سره لکه د دې د زیات استعمال د وجنه هم دغه مسله چې د نوغه پیدا کېدلی شي چې هغه ته موږ ګیسټرایټس وایو. یا دغه سیس چې د کوم بیا وګورو نو دا په مختلف کې چې د بدلیدلی شي چې هغه ته موږ السر وایو، د معدې السر چې د نغه ورته وایو. نو دا د السر شکل چې د نغه مختیارول شي. خو الحمدلله کومګ هومیوپیتیک ګورو په هومیوپیتیک کې د دې سيزونو لپاره لکه دا کم موږ ګیسټرایټس ذکر کو یا موږ اکیوټ ګیسټرایټس ذکر کو یا موږ کرونیک ګیسټرایټس ذکر کو یا د دې سره موږ سټمک السر چې د نغه ذکر کو. نو د دې ټولو سيزونو لپاره الحمدلله په هومیوپیتیک کې بهترین میډیسن چې د نغه موجود دي. د دغه علاماتو سره چې کچرت کې داسې ترخی او به چې دی نوغه خلی ترازی یا د دې سره هغه ډیکارونه چې دی نوغه راځي یا عام پښتو کې چورته مونږ وایو چې لس وزیدل. نو عام طور باندې هغه په معدې کې جلن چې دغه پیدا کیږي کداغه علامات وي نو دغه د دې خبره غمازي کوي چې ستامده چې دغه خراب ده. نو چرته کې هم تاسو د خپل هومیوپیتیک ډاکټر سره چې هغه په دې فیلډ کې تجربه لري نو تاسو دغه سره رابطه کولای شئ او دغه علاماتونو سره نو تاسو ته بهتر اندازه لګیږي چې زما په معدې کې کومه مسله چې دغه پیدا ده او دغه د وجنه چې کم تکلیف ماته کیږي. ځکه چې عام طور باندې موږ ګورو چې کله د روټه خړلو سره په دې کې ریلیف چې دغه رم ملاو شي یا کله چې زیات څوک نهر وي لکه د هر کس مختلف علامات چې دغه مخله راتللی شي. خو الحمدلله موږ د خپل تجربه په بنیاد باندې چې تقریبا د 13-15 کالو راسي د هومیوپیتیک فیلډ کې روان یو او په زرګاو مریضان چې دي په لکاو مریضان چې دي هغه تر اوسه پورې مونږ کتلی دي. او الحمدلله د هومیوپیتیک میډیسن یو خپل کمال دی چې هغه مریض ته په ډیر ښه انداز سره ریلیف چې دین هغه ور کوي او بغیر څه د ساید افیکټس نه چې نور میډیسن سره استعمالوي نو دا غي سره یو تکلیف ختم شي خو نور تکلیفونه چې دغه ور سره مخې لراځي. او الحمدلله په هومیوپیتیک کې هغه د ساید افیکټس تصور چې دغه هم نشته او الحمدلله لکډیر په بهتر طریقې سره دغه ذکر شوی بیمارو علاج په اسانۍ سره کېدلی شي.